یو کس ته تو ته روغی تو نه علاج وکړو د چې څه مسله وه مثال هغې مسلې حوالې سره د تو نه علاج وکړو تو 5,500 چې سیمه مثال ونه ودخسلی پیسې دې ونه وخیستلی دغه سړي چار نه وشله بیا ته چې د کیم دم تو ویس کوې دا ته په کیم نیت کوې ځنه خلک دا د پیسې ذریعه وګرځوي پیسې وایي چې زه مثال په داسې پیسې وګټم واقعي پیسې ستا دي په شی ځکه چې خلک ډېرې پیسې وخلي ته پیسې دې پوره کوې که خلک خدمت دې پوره کوې هغې نه بعده ته څومره پیسې وخلی کیم کیم کسون تو ته جیرتلی شي بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن زی حافظ نصیب شراز و تو سے گوریے بنو میڈیا تو ویس چې کیم دا یو حقیقت تا په دنیا سے دوا قسمه تویزون چلیږي یو وی ریخ تویز او یو وی غلط ډېر خلک داسې شته چې هغه تویز نه مانی میرې په هغه باندې مانی نه خو دا سوال صرف کوي چې خدای پاک ته غلط تویز نه په امن کې دا چې کله په چا باندې راشي او چا کیر سره ورپېښه شي به هغې ته اندازه لګېږي روغلي مفتی میرلایق شاه صاحب پله دای قسمه د مینا کوي تویزیا کوي د سره میر معلومات کوي چې کیم تویزون دای کوي و کیم وخت نه دای دا خدمت کوي و دته اجازت د چا نه میلاو شوه دی دغه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اول خو حافظ صاحب زی تو سے ډیره شکریہ ادا کوم چې تو سے قیمتي وخت مشته پر ربوسو او عوام الناس ته افاده دے پورا اغه ته د راحت رسول دے پورا تو سے دا یو پروگرام کوي ہے موجی دا د 2009 نه دا شوبه اختیار کړی دو او باقاعده 2016 نه ز د کیم چې استانه ترتیب دا چلاوم په کراچی شه خو اس دغه 3.5 میاشتې کېږي چې بانی طرف ته متوجه کړي او ځکه چې دای مو ابایي علاقه دو نو دغه ځای شی زده کښې نه دا کیمه چې جمیره هاوس ته پوتې شوه تو سې دا سوال یاجي وکړو چې تو ته اجازت تی چا نه میلاو ده نو اجازتي نه هم ته مختلف تی سر فهرست چې کوم دغه د انډیا والا کیم حسن هاشمی صاحب رحمت الله علیه اس لشکي واقع کېږي وفات شوه ده دغه رنګ ارشد حسن ثاقب صاحب دا سلیم الله ظفر صاحب دا ډاکټر خالد مقبول صاحب دا او شهزاد حنیف صاحب دا پروفیسر عبدالرؤف صاحب دا داسې ویلش کې ډېر استوزون داسې وي چې هغې نه یو عملو هستی خو بنیادي طور باندې چې کیمه استوزون سره زه ایسیال یا چلیږو پر اپتیشن یا دی اولاد سره دغه دي داسې مې ویله مفتي صاحب چې ته چې د کیم دم تو ویس کوې دا ته په کیم نیت کوې ځنه خلک دا د پیسې ذریعه وګرځوي پیسې وایي چې زه مثال په داسې پیسې وګټم واقعي پیسې ستا دي په شی ځکه چې خلک ډېرې پیسې وخلي ته پیسې دې پوره کوې که خلک خدمت دې پوره کوې هغې نه بعده ته څومره پیسې وخلی حافظ صاحب دا خو داسې خبره وچېړله چې لږکي طویل بحث ته بنیادی طور باندې پیسې وخوستل جایز یادي او د علماء ملت په دغه باندې اتفاق ته چې په دم تویز باندې پیسې اجرت وخوستل دا مستحسن امر ده او مباح امر وښه رزق یې ورته ویله ده پوتې شوه پیسې ته څومره وخولې نو پیسې د سړي کیس متعلق پته لګي نن د میډه غاټه المیه دا دو چې میډه صرف تنقید کوای شي په کیسې زون نه پیي لکه مثلا اس موته یو مریض روغی مریض کیفیت ته زه ګورم چې په ده باندې لکه میډو تو سې په پښتې شي چې چا سره مقابله کوي به د ایخ سړي د حیثیت مطابق اسباب برابروي دغه رنګې چې کیم سړی یو مریض دا جدو حمله دو سفلیات تی په لیا د باندې آسې عام جنات مسلط شوي دي لیا د ستارې نه حسات تا یا هر چې د باندې کیم بد اثرات دي د هغې مطابق بیا میش دا سوچ کوي چې یاره د دا کیس چې کیم دا په څومره واخښې او په څومره اسباب سره دا پیسه لا شي هغې نه علاوه دا دو چې میډه دغ شي ته سوچ کوي چې د سړي باندې چې کیم شای مسلط تا آیا دا جنات چې کیم دي دا عاملین دي او که اسې عام دي او که ملکون رئیسون دي لکه څرنګې چې په عوام کې جنات شا ټول برابر نه دي لکه څرنګې چې انسانونه شي برابر نه دي نو دغه متعلق به په هغې باندې هر چار سي امو اصل شی دغه خبره دو چې پیسې زو خولیا
نیت خبره تو سه وکړه نیت یې مو الحمدلله خدمت خلق ته مو خپل اسباب د معاش ته دي چې زه پابند کښلی او خوشحاله زندگی تیروای شو دغه شی مو بالکل ضرورت نشته چې دغه باندې زه زون ته شیراو خو بیا یا زه پیسې وخلې دغه وجه داوي چې مریض د پر صدقات ضروری وي په مریض باندې خرچې ضروری وي د هغه نه بغیر دا چار نه کیږي نو کم از کم زه د عام غټ کیس چې وي چې د بندې عاملین مسلط وي یا سفلیات وي 15,000 4,000 3,000 پرې وخلو چې ډېر غریب سړی وي به د هغه باندې چې کوم د علاج معالجې سمره پروسس دي از د خپل جیب نه پابند کوم مفتی صاحب یو کاستا تو تروغی تو نه علاج وکړو د چې څه مسله و مثال هغه مسلې حواله سره د تو نه علاج وکړو تو سالر 15,000 چې سم مثال ونه د خپل پیسې د ونه خستلې د سړی 4 نو وشلا بیا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب چې کله د بینکاری مسله شریک کړه به پابند ډېر اختلافات وي به استاد محترم ته یو ورځ چا وویل چې جی پلونکای صاحب پلونکای استوز د شیخ سلیم لهان صاحب دغه دا خفا دي نو د اجز وژړل په سټیج باندې دغه خبره زه ګواهی د خبره وختنی د 2009 2011 کا 10 خبره دو تقریبا نو حضرات وژړل اتوار ورځ وا چې زه الله نه یم چې مو د معبودیات لیا دغه رنګ مو د احکامات یې زه بالکل حاکم یم مو یو انسان یو فیصله مې کړې د مو سره د علما کښېنېږي که چېرې زه په غلطي باندې وزو رجوع کړو دغه رنګ د میشت چې کومه د عملیات شعبادو لکه تاسو ووایو چې کاریغ نه شل یا چار نه وشله زه چونکې الہ نه یم او نه مو د الہ دوا کړې نه میش خلک ته دا درس ورکوي چې تاسو په میش باندې ځکه چې دغه حرمولي مسله شری شي سیمره چې میش د علاج معالجې طریقه سټارټ کړي اول نه سړی ته دا وي چې دا هر شی چې کوم دی دغه مسخر به امره دی دا د الله پاک ته امر محتاج دی او کول ول ذات الله جل شانه دا او مسئله حل کول ول یا الله جل شانه دا میرا صرف تدبیر چې کیم دا اگر اختیاري لکه مثال په تور باندې چې نورنګ ته مې د تاګ ضرورت وي نو سیده نورنګ طرف ته سی بزور طرف ته مخ نه کوي نره رسول ول ذات چې کیم دا الله دا نو موس د خدای تیب دوا نه دوکړي چې هم هدا هر مریض کړي و بلا خبرات تو کو میرا استاد محترم په یو واسطه سره شیخ امن الله صاحب د ملسی ولا مو بذات خود استوز نه دا مو د استوزونه استوز دا دای وورز د مو استوز تروغای ګل بادشاہ صاحب تا نو تایلی چې جی مو مریضون زنه نه ټیک کړي نو دور ته ویل چې الحمد په دا باندې ویا چې دا په سوشه درې سالر کا سون نه ټیک کړي کني ته خو خدای تیب دوا کړی وا نو مش څه خدایون نه میرا معالجینی لکه څنګه چې ډاکټرونی تو علاج کوي زنه د وې در باندې ولګي زنه لګي دا رنګه میرا علاج په صحیح طریقې سره کوي کیم کسون تو تجربت لائی شي موتا بالخصوص چونکہ مو میدون دادا وی مو 4 دادو چې سیک مریض وی لا علاج مریض وی چې د باندې ډاکټرون نه پیری کدته دا پاته ویو کني چې په مو جادو جنات تیل یا نظر بد دال یا په مو باندې نه حسات سی غدا ستاره دا چې لا علاج مریضون سیم را دی کا اد شوګر وی کا د کینسر وی کا سیکی په بیماری نه پیری اد ټولر سی خو بالخصوص هغه کسون چې چا ورته ویلي چې په تو جادو یا جنات یا یقیني طور باندې دیا مخصوصه کړي چې جادو جنات دي دغه خدمات ته پر ازو خصوصي نوسیو کانټیکټ نمبر دی کانټیکټ نمبر میں 0333 37 00830 او بل نمبر دا 0300 90 66 291 وہ دا نورانګ پر روډ باندې تیلې ډیپو څنګه جمیرا هاوسینګ سوسایټي په نوم یو د سټاون باندې زوی جوړ دا په دغه ټاون شنه نه زیو 8 بجے نہ انسا دے 1 بجے پہ رہوں دینه جی میں پورز میں چھٹی وی نه آ رہا ورزوں ہو بیا یا چې سیکر سی بیا دا رابطه نمبر باندې پیلا رابطه کول ضروری دي ځکه چې چاته تکلیف نشي ملو جی کدا سے بیمار وی مولانا صاحب چې لکه دالر تلای نشي بت زوی تا ور سره سه عمومی طور باندې ز کېره تنس ځکه چې ازه شی اسباب نه یعنی دا مقصد دا چې حکیم اسباب ز د ایغ مریض نه د رفع کول د پر اختیارو هغه اسباب ز ټول زوم سره نه شوړای نو میرا اول کوشش دا وی چې مریض و دلیر سی او کبي چیرې داسې وی چې دای شر دای نشي گاډي شي به میش بیا بار په گاډي شي پریت وی دای لیا نو سوی اغاز شای علاج کوي خو چونکه اسباب ټول د غزي دی بیا میش اعمال د غزي کوي چې کیم غیبی مخلوق ته غ امدادیا په د غزي شي ډیر وی نو مریض په حق شاده بهتره دو وای میش وخت بچ کول پورا بهتره ځکه میش کېره ته نسی جی اخري خبره جی چې د کیم عاملون داسې دی چې صرف د پیسې ګټلې د پر دای هر قسم تویس کوي کاغه شریان جایز وی او کنه جایز وی دغه تاسو پیغام ورکوي
پیغام خو دا ده چې اول په زړه شي د خدای ترس پیدا کول پچار دي چې کله خدای ترسی په انسان شه پیدا شي یا که عام انسان وي که عامل وي نو دای غلطه چار نشي کوي. دومه خبره دا دو چې ناجیز کول چونکه هر خبره ناجیزه دو خو داسې ناجیزه کول چې د چا په عزت باندې حمله کول یا چا په صحت باندې دوی پی د پر حمله کول دا هو ډیر قابل مؤاخذه بلکې زه د اعلی حکام نه دغه یو مخشامو په د پلیټ فارم باندې په دغه میډیا باندې په کراچي شه سیوره دا اوس چې کړه دا چې داسې حل کې د تحقیق وشي چې دی استوس سیکتا دی کیم عملیات کوي ځکه چې جادو موت په اسلام شه موت په قانون شه معنا یادو او جرم یادا او د هغه سزا مقرره دو به داسې حل کې جانچ پړتال وشي چې سیک غلط چارې کوي هغه استوزون چې وي یا د کاله علم مولوي ځکه چې کاله علم حافظ صاحب د یو خبره ضروری شعر کا کالا علم کا چیرې په جایزه طریقه دی پورا یعنی څه مطلب چې یو شزینا لوړلا وی ویل چې د هاون می گاډه وړه کوي او کالا علم ولته دو ورغلا او ایک دا تو ویزو تو کو چې د هاون دی ریخ شي دا ز په دوي سره وی په چیلنج سره وی چې دا سړی کا ریخ شي یا خدا سړی دمره بلګونه سره مخمخ ک چې دا سړی و دغه شزه طبيعه په لوس نو ورسی ویلې چې د کالا علم ول سره شیطانون وی او شیطانون چې کله په سړی باندې مسلط شي تو ویس خود د شزینا پرېغه طریقه کړه دا نو ا دې سه د خوندې صحت سره کاروبار سره د ټول کیر سره ودا شیطانون لې بکای نو دغه نرا ډیر مفاسد دي چونکه وخت کم ده به په وخت سره ان شاء الله میش بیانای هو اعلی حکام نه میرا دا درخواست بانی شي چې کیم علم بردار دي چې دغه خبره د تحقیق وشي بانی شي په گلی گلی باندې دا ډکون نوستي او په گلی گلی باندې د ایمان سودو کوین کی او دا رنګ د عزت سودو کوین کی نوستي دغه باندې دا نظر و چې تحقیق توشي دغه ماهرین موجود دي. جی قدرمنه د مفتی صاحب خبره تو سے ورودلې مزید چا څه قسم څه کیسای څه خدمات یې نو بن میډیا ټیم تو سے د پرش پاور است به دردا پیج باندې میز نمبر د موبایل ولا واتس اپ ولا پروت دی می سره تو سے رابطه کوي شي مستو سره اجازه غوړي د الله پامان. وختو په مرزونو کې مبتلا خلکو د پاره یو اهمه خوشخبری چې د چا وخت غورځي ماتیږي لویږي نه دو سرونه وي سر کې خشکی یا خارخ وي نو د وختو بیماریانو نه چھٹکارا حاصلولو د پاره سالک تیل او شیمپو استعمال کړئ مینوالو دا ډیر بهترین تیل دی او شیمپو دی په وختو کې هر قسمه بیماریاں ختموي وختو ته یو نوې ښکلا یو نوې رڼا یو نوې ځواني یو نوې طاقت ورکوي ضرور یې استعمال کړئ او دینا فائدې حاصل کړئ.